بل د جوړېدل لپاره تاسو څه داسې څه اکیډمي یا څه سنټر کولول غواړئ که نه؟ نه موږ خو پخپله نه کولاو، که څوک یې کولاو کړي نو ښه ده. که څوک کولاو کړي تاسو کوشش دا وکړئ دا ټیلران نه دي اکثر کوي او اراده هم شته ده چې وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کاکا خیل تاسو ته مخاطب یم. په دې وخت کې د معیارو په دې بازار کې زه تاسو یو داسې کس سره ملاوم چې هغه د ډېر وخت نه د ماشینانو کار کوي. تاسو نوم څه دی؟ د کوم وخت نه تاسو دا کار کوئ؟ ما خو نوم فضل مولا دی او کم از کم 75 سال خوښه کېږي چې زه دلته کار کوم. صحیح ده. نو تاسو د کوم ماشینان چې ستاسو له راځي که نه تاسو دې کې نوي ماشینان هم خرڅوئ که نه دا زاړه ریپیر ماشینان دي؟ دې کې موږ زاړه هم خرڅوو او نوي هم پکې خرڅوو. جاپاني هم پکې، انډیا والا هم وي، چاینه هم وي. دا راته ووایه چې په دې معیارو کې خو تقریبا ډېر خلک لکه ستاسو دلته دوکانونه دي، څه مرورونه دي، څه دې ورونه دي، څه دې بچیان دي. نو دا په دې معیارو کې تاسو د تقریبا د کم وخت نه دا کار کوئ؟ بس زمونږ پلار ول اول کې د جندول خان د زمانې نه او د هغې نه بعد دوزیمه بیا هم دا ورونه دي ورسره. ستاسو خوا له کم ماشینان راځي د ریپیر دپاره چې کوم دی د هغې داسې څه پراډکټ پکې شته؟ دا غټ هم راځي، درمیانه هم راځي او دا عام د سلۍ واړه ماشینان کورونو کې استعمالېږي، ټیلران هم استعمالوي. دا راته ووایه چې دا سینګر ماشینان خو اوس ناپید شوي دي، د جاپان چې به کوم ماشینان راتله نو داسې څه شته دی چې یاره اوس چې کوم نوی پراډکټ راغلي، نوي کوم ماشینان راغلي، په هغه نوي ماشینانو کې او په زړو کې څه فرق شته په کارکردګۍ کې؟ زړو کې ډېر فرق دی. زاړه پکې ښه وو، پرزې به ښې وې، جاپاني پرزې به وې، اصلي به وې. نن سبا خو یې لږ کمزوري وي، هغومره پوره برابر نه وي کم مخکیني چې دي. او دا نوي ماشینان هم سازي ګزارې واله د هغو په شان کار ګردګي نه شي کولی، د هغې په شان کار نه شي کولی. ښه صحیح ده. دلته ستاسو خوا له کم خلک ډېر زیات راځي؟ د کومو اطرافو خلک ډېر راځي؟ خواته خو راځي د تالاش نه، د هغې نه، میدان نه، ډیر نه، برول بانډۍ نه، باجوړ نه هم پکې راځي، د تالاش علاقو نه هم پکې راځي. دا راته ووایه چې یاره دلته د ماشینان کارګر خو ډېر زیات دي، په مونډه کې هم دي، په تیمرګره کې هم دي، په سمرباغ کې به هم وي، خو چې موږ څومره ګورو نو دلته ستاسو خوا له ډېر زیات خلک راځي. د دې اصل وجه څه ده؟ تاسو کار صحیح کوئ که نه څه بل څه داسې دم دغه خبره وایي څه هوده در سره که څه وایي؟ بس موږ خپل کوشش کوو چې یو څیز ښه په صحیح طریقه جوړ شي او هغې کې څه نقص پاتې نه شي. نو په دې وجه خلک لږ ډېر راځي دي. بل دا راته ووایي اوس خو د مهنګایي دور دی که نه، او د دې ماشینانو خپل یو کردار دی، لکه په دې باندې ټیلر هم کار کوي، په دې باندې ټوپو والا هم کار کوي. نو دې خلکو ته ته څه پیغام ورکوي چې آیا دوی د خپل د کار کسب د سلایي د زده کړي او که نه؟ دا خو ضروري شی دی، ولې چې د وخت مطابق دا ګرانې دي او ارزانې، خو کپړې به اخلئ او اغوندئ به. د اخترو دپاره نه، داسې نورو ضرورت دپاره نه، جامه خو نه څوک دغه نه شي کولی، خامخا باید یې وو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ذاکر الله دی او موږ دې مونډا ډېر څه نږدې لکه دې ځای کې یو معیارو کې. او خبره موږ دا پلار چې کوم دی د 1965 نه تقریبا موږ دلته یو که نه. موږ دوکان مخکې چې کوم و اخوا زوړ و، بیا موږ 2003 کې دلته رالو. نو موږ د لکه پخوانۍ د نیکه د وخت نه دلته کار کوو او زموږ سره هر قسم ماشین میلاویږي تقریبا، لکه جاپاني شو، چینه شو، غټو کې جوکې شو، برادر شو، 63 شو، هر څنګه قسم یې نوي میلاویږي، زاړه هم میلاویږي. او ریټونه چې کوم دي موږ خو لکه مناسب ریټونه چلو که نه، د عام بازار نه ریټونه چې کوم رعایتي ریټونه هر یو کس چې کوم دا عرض کې نه مل موږ له کسان راځي، لکه تالاش شو، بعضې بټخیل نه پکې راځي، د هغه نه هم راځي، د تیملګرې نه، د دیر نه هم راځي، بره دیر نه، برول نه، شهي نه، داسې دا کوم ځګونه چې دي. او موږ خو ښه اعتمادي کار کوو دلته که نه، بل شي زموږ چې کوم دي نو ښه شی نه راوړو، بېکاره نه راوړو. دا د فضل مولا دکان دی، مصري فضل مولا د جندول معیارو کې ډېر ښایسته دکان دی او د ماشینانو نمبر 1 کاریګر دی. او مطلب دا دی چې ډېر ښه کاریګر دی، ځکه د لرې لرې نه خلک ماشینان راوړي او دوی باندې جوړوي. او دغه دکان دی تاسو ولیدو، مره مالټوباغ نه راوړی دی، د دې پته چا راکړې وه، دې دکان چې معیارو کې دی او ډېر مشهور کاریګر دی. او دا ماشین له ما راوړی و، دا یې اوس یې جوړ کړی، اوس یې کور ته وړمه او ډېر مشهور دی. په کار چې په بل دکان کې دا روپۍ نه خرابوي، راوړي دې ورکړي چې
ښه ماشینان ورله جوړ کړي ټول عمر دپاره چې بیا نه خرابېږي. خو زه اچوم چې دلته د ایریا کې کم دکانونه چې کم دي او بل معیار بازار کې دکان نن سبا ډېر په مشکله میلاویږي. موږ وایو چې داسې وسیع ځای میلاو شي موږ ته که نه نو خیر موږ چې کم دا ینګ پول دلته چې کم دي نو هغو له موږ دغه ورکړو که نه چې هغه هم کار زده کړي مهنګایي ده دغه دی نو چې هنر چې یو انسان زده جو یار موږ وایو چې نه څه به دې دور کې وکړي که نه او چې نه زده جو خامخا بیا به دغه دیاړي او دیاړي کې نن سبا د کور خرچه ساتل ډېر ګران کار دی. نو ملګرو تاسو واورید د فضل مولای صاحب خبرې او د هغې د بچو چې انشاءالله په مستقبل کې هم د هغوی دغه اراده ده چې دلته به یو سنټر کولاوي او سنټر کې به بیا د ماشومانو له د خلکو له به ټریننګ ورکوي. کیدای شي چې یار د دیو د لاس نه چاته خیر ورسي ځکه چې د مهنګۍ دور دی نن تروړه په څو ده نن چیني په څو ده شی خوردني ورځ په ورځ باندې ګرانېږي نو خپلو بچو له هنر ورکوي او هنر والی د خپل ځان سره په کندو باندې کړي انشاءالله دغه به ستاسو په کار راځي. امید لرم چې دا پروګرام ستاسو خوښ شوی. تر بل پروګرام پورې سید الرحمن کاکا خیل ته اجازه ورکوي. د الله په امان.